ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوه یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. په تنګي کې موجود یم. دا زما شاته چې کوم خلک تاسو وینئ دا کرسچین کمیونټي ده، در په در خورې په سر په شهر ناپورسان کې. عجیبه خبره دا ده چې کله یو ډي سي لځي، کله بل ډي سي لځي، کله بل ډي سي لځي. زما سوچ دې ته جوړ شو په دې لږ وخت کې چې دا د نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې همایون صاحب او پات خان کوم کوشش وکړو او دغه خلک یې راغونډ کړل او د دې خلکو دا مسله یې واورېدله. چونکې په کار دا وه چې دې ته کور ته میډیا تلې وه، دې ته چې کوم دی انتظامیه تلې وه، دې ته ادارې تلې وې، د دوی د دې مسلې نه ځان خبر کړو. دا مسله یې دوی په دورشل باندې حل کړې وه. د بده مرغه دا تورسرې چې زموږ شاته تاسو وینئ، نو دا کله یو افسر لځي، کله بل افسر لځي چې موږ به مړی کېږي او دا مړي بندوبست راله وکړي. تېره ورځ هم دوی کې یو مړی وشو، هغه مړی ښخېدو ته بیا نه پرېښودی کېده. د هغې خلکو نه موږ ګیله نه کوو. هر ځای کې د کرسچین کمیونټي خپله چې کومه ده قبرستاني په چارسده کې شته، په شب قدر کې شته، په تنګي کې د دوی قبرستان مکمل شوی دی. زینه خو دنیا د اوقاف زینه شته دی، نو بل ځای ولې نه ورکوي؟ د هغې دپاره چې کوم دی نو دوی په احتجاج دي، دا پلیکارډ یې، دا بینر یې د ځان سره لګولي دي او دا د دې بې حسه انتظامي نه، د دې ځای د چارواکو نه، د دې ځای د مشرانو نه چې کومه ده هغه غوښتنه کوي چې زموږ طرف ته هم پاملرنه وکړي. موږ هم پاکستانیان یو، په دې ځای کې موږ ژوند کوو. خپله پېژنګلو کې او ووایه دې خلکو ته خپله خبره. السلام علیکم. زما نوم ریمه اقبال دی او زه تحصیل تنګي اوسېدونکې ما او زما د حکومت نه اپیل دی چې مونږ دلته تقریبا 150 سال وشو چې زمونږ مشران تنګي کې اوسېدلي دي، راغلي دي او بس مونږ دلته پیدا شوي او زمونږ نیکه کړ د هغوی نه مخکې او زمونږ دلته ډېره غټه مسله اوس چې کومه مونږ ته مخکې اوس دې جنریشن ته پیښیږي هغه ده د قبرستان. چې مونږ له خدای ډېر خوشحاله کا مونږ له د مسلم کمیونټي خپل قبرستان کې ځای راکړی و، دې کې خبره کې شک نشته، لیکن هغه ځای هم اوس فیل شو. هلته اوس نور ځای نشته. تېر ورځو کې تقریبا 4-5 میاشتې شوې زمونږ مړې شوې نو هغې دپاره بیا مونږ ته خلکو وایي چې اوس د ستاسو خلکو دلته ځای نشته، ځان له انتظام وکړئ. نو وایه دا هم زمونږ د مړو بې حرمتي وه. نو بس هغه خو څه طریقې باندې مونږ هغې مسله حل کړه، لیکن نیکسټ دغه دپاره مونږ د حکومت نه اپیل کوو چې زمونږ دا مسله حل کړي او زر تر زره وشي. نو دا ډېره ښه خبره ده او ستاسو به مهرباني وي او بس. السلام علیکم. زما نوم رومه اقبال دی او زه د تنګي اوسېدونکې یم. زموږ ډېره غټه مسله یو خو دا د قبرستان دی او بله مسله زموږ کمیونټي هال دی. مطلب زموږ د عبادت خواه یا زموږ چې مذهبي چې کوم تهوار راشي نو زموږ دپاره ډېره زیاته ګرانې چې مونږ هغه چېرته سیلیبریټ کړو. سو تاسو نه زموږ اپیل دی چې زموږ دا یو دا ګریویارډ مسله ده، یو دا کمیونټي هال چې دا تاسو سالو کړئ نو مونږ به ډېر زیات شکر ګزار اوس تاسو. السلام علیکم. السلام علیکم. شاهد منظور زما نوم دی او زه د میډیا والا ډېر زیات شکر گزار یم د همایون صاحب دی، اول خان صاحب دی، فهد صاحب دی چې دوی مونږ د آواز واورېدو او زمونږ د آواز مخکې افسرانو ته رسوي. زمونږ اصل مسله دا ده چې زمونږ ډپټي کمشنر صاحب هر ډپټي کمشنر صاحب ووري. اوس چونکې دا لیټر زما لاس کې دی دا ډپټي کمشنر صاحب کړی دی، خو د الیکشن نه مخکې دا ډپټي کمشنر صاحب بدل شي، بیا به بل ډپټي کمشنر صاحب راشي او بیا د سره تپوس کوي چې څه چل دی، بیا به پکې یو چیټی وشي. دا منتظر شاه صاحب دا ګریویارډ مونږ له اوقاف ځمکه کې کړی و، بیا چې مونږ ورغلو زمونږ هغه ګریویارډ لا منظور شوی او بیا زمونږ پکې ممبر صاحب وفات شو. د ممبر صاحب د وفات نه بعد چې مونږ کله لاړو ډي سي آفس ته نو هغوی وایي چې ستاسو خواړو ریکارډ نشته. نو بیا محمد علي شاه صاحب اے ډي سي 400 هغه دوباره بیا یو لیټر اوقاف محکمه اوقاف ته وکړو. زمونږ مطالبه دا چې دا لیټر وشي او لا جواب راغلی نه چې ډي سي بدل شي، د ډي سي صاحب بدل شي، بل نوی ډي سي صاحب چې کله راشي هغه د هېڅ نه خبر نه، بیا دا محکمه ورته وایي چې جی سر یو لیټر نه وایي ښځه اوس به یو لیټر پکې نوی وکړو. مونږ خو چې شپې سملو نو دا دوا کوو چې خدای پاک مړې ونه کړي، دا به یو لانجه راته بیا بله جوړه شي. نه تاسو چې دلته کله نه راغلی دی اوس د خوراکي وي چې
دلته کې مسلم کمیونټي چې کوم ده نو موږ له قبرستان له ځای راکړو زمونږ خپل ځای نو پخوا ایسی تنګي چې کوم امونږ لا یو قبرستان بیل کړو یو قبرستان مونږ له بیل کړو زمونږ قبرستان جی اوپن قبرستان دی چاړه جو آی کې زمونږ خپل حصہ وا هغه حصے کې داسې کار وشو چې کم زمونږ مسلم رونه دي هغوی هم پکې مړي ښخول مونږ سره زمونږ هغه حصه کې نو مونږ ته قبرستان فیل کو چونکې اوس مونږ ودنه هغې ته ویلی شو چې دا ولې څه کړي دي یا ولې زمونږ د سایډ ته په کار خو دا و چې ګورنمنټ ته چې زمونږ د چاردیواري یې کړې وه دا قبرستان نه چې دا ستاسو بس مخصوص قبرستان دی چونکې که چاردیواري ونه شو مونږ ته بس پکې یو لختې واچو ادیره کې په څلورم حصه کې راته لختې واچو چې دا لختې نه غاړه ستاسو قبرستان دی د نیر غاړې سره هغه زمونږ بس مسلم رونه به مونږ به کور کې وو مونږ ته به پته نه وه چې بس مړی به روړو هلته به ښخ کړی نو بیا خو ورته مونږ نشو ویل چې لرې کې اوپن قبرستانو نو زمونږ دا مسله وه د دې په وجه زمونږ هغه قبرستان چې کوم دی فیل شو دې وخت کې ستاسو ځای اوس زمونږ ځای نشته تاسو مړی بیا څنګه ښخ کړ اوس چې کوم مړی مونږ جرګې وشو بیا آو آی کې مولانا صاحب پکې دا وویل چې خیر دی دا زمونږ رونه یې بس دی بچې دی اوس دی دا قبر کړی دی نو پرېږده بس چې دی اهل کتاب دی چې دا خیر دی مړی دی ښخ کړي اوس راتلونکي ستاسو مسله ده مونږ وایو چې دا غم زمونږ زر تر زر وشي دا لیټر چې کوم دی اوس د الیکشن نه مخکې به زه کیدای شي ماته دا فیل کېږي چې ډي سی صاحب به بدل شي بیا به بل ډي سی صاحب راځي هغه به وایي چې لږ صبر وکړه چې الیکشن وشي نو بیا تا خبره مونږ اورو بیا به هغه پکې یو چټۍ نوې وکړي نوې چټۍ به وکړي بیا به خبر روانه شي نو بس یارې لایف ټایم سرټیفیکیټ مونږ له راکړي چې تاسو به نه مرئ صحیح ښه ګرانو کتونکو د پاکستان آئین دوی له دا اجازت ورکوي د پاکستان د آئین چې کوم دی نو دا سرغړونه ده چې دوی دلته کې په دې خپل ملک کې چې کوم دی در په در خورې په سر ګرځي او بیا په 400 کې چې تر دې وخته پورې په تنګي تحصیل کې دوی له عبادتګاه نه ده ورکړی شوې دوی له چې کوم دی نو مستقل دا قبرستان نه دی ورکړی شوي دا هم خو د تنګي خلکو سره خدای خوږي چې په خپل قبرستان کې ځای ورکړی دی د دوی دپاره مختص ځای نشته اماني صاحب راشه دې مسلې ته په کم نظر ګورئ دا کومه مسله چې ده د دې دا زنانه چې په احتجاج باندې راوتلي دي ځای ته راغلي دي نو څه وایې په دې موخه باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا مسله خو لکه ډېره سنګینه ده دوی دپاره ولې چې څنګه مونږ دپاره مرګ شته داسې دوی دپاره مرګ شته او زمونږ د اهل کتاب والے دي بل دا دی چې اهل کتاب یو طرف ته که انسانان دي نن سبا خو چې یو سپیم مړ شي نو هغه بیا هم سړی ښخوي یو ځای کې ښخ کړي دا خو انسانان دي نو دوی ته د انسان په نظر کتل غواړي او د حکومتي چارواکو نه زما دا درخواست دی ورته دا مطالبه ده چې یاره د دې دپاره د اوقافو ځای د مقبرې دپاره وګرځولی شي او دا کمیونټي چې کوم ده دا زمونږ سره ډېر وخت نه دلته دي خاص کر زه به خبر وکړم چې زه لا ډېر وړوکی وم چې دا کمیونټي به دلته مونږ لیده دوی به زمونږ خدمت کړی دی او مونږ وایو چې دوی دي هم د دې کوم چې دوی دا مسله ده دا دې حل کړی شي او دوی ته یو قبرستان بندوبست وکړی شي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا نیشنل نه انټرنیشنل مسله ده او نن هغه انټرنیشنل مسله چې کومه ده هغه دوی په سړکونو ته راوتلي دي چونکې میډیا رونه چې څومره دي نو دا په دې ایشو باندې خو تاسو خبرې کول غواړئ نو دا زنانه تاسو ته هر وخت دوی د خپل غم دپاره دوی اوس میدان ته راوتلي دي چې موږ ته د قبرستان مسله هم حل شي او موږ چې کوم دی نو د عبادتګاه ځای دې راکړي ضلعي انتظامي ته دا وایو چې دوی وایي چې موږ به بیا پېښور ته ځو پېښور پریس کلب مخې ته به موږ احتجاج کوو موږ د وزیر اعلی نه غوښتنه کوو نګران وزیر اعلی هم د دې 400 دی د دې ځای چې کوم محورس خلک دي نو په کار دا ده چې څنګه دوی له د پاکستان آئین د اجازت ورکوي هغه ټول حقوق چې هغه دوی ته ورکول په کار دي نو دوی دا دومره وخت چې کوم دی دا په تیاره کې تیر که دا دومره وخت چې کوم دی هغه نه دي راوتلی اوس دا موږ سره مسلسل په رابطو کې دي او دغه رابطه داره چې نن دغه انتظامي ته او دغه حکومت ته دغه ادارو ته هغوی ته موږ دا ور وړاندې کوو چې دلته په تنګي کې دا کرسچین کمیونټي چې کومه ده دا ډېره زیاته پریشانه ده دوی ته یو شمېر مسلې دي خو دې وخت کې به یې 2 مسلو باندې خبره عبادتګاه او قبرستان دوی دا دعاګانې کوي چې موږ کې د مړی نه راځي خو مړی رالو نو بیا هم دې خلکو سره هم د ډېر وخت تعلق هم دی
ډېر موږ واړه رالوي شو نو په دغه قبرستان باندې به جګړه راځي او نن سبا په قبرستان باندې یوازې دا نه زموږ د مسلم کمیونټي چې کومه ده ځای په ځای قبرستان باندې قبضې هم روانې دي جګړې هم پرې روانې دي او یو شمېر پکې مړم شو او مړې یې پرېښې وي او په مرله مرله چې کومه ده اوس لانجه ده او اوس د هغې نه هم چې کوم دی نو دیوالونه تاووي او بوټي پکې کري او قبرستان هغه ځمکه چې کومه ده هغه په خپله ګټه باندې راولي نو دوی د اوقاف ځمکه دلته ښه ډېره ده پکار ده چې پوري د دې لپاره بندوبست وشي راتلونکی دی احتجاج چې کوم دی هغه ډېر بل شان احتجاج وي نو د هغه احتجاج نه مخکې چې زموږ دا ضلع پې بدنامېږي دا تحصیل پې بدنامېږي نو ښه دا ده چې د هغې نه مخکې دوی لپاره اعلان وشي او موږ ورسره په دې مسله کې څنګ په څنګ او کلک ولاړ یو دا مسله به انشاءالله اعلی ایوانونو ته چې کوم دی نو د رسولو کوشش کوو